أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر هرگز بتاسو حاصل نکئ نیکی هرگز بتاسو ان رسی گئے نیکای تا دو معنی حتی تنفقو تر دې پورې چې تاسو خرڅ وکئ چې تاسو ولګوئ مما دا عمل لا تحبون چې تاسو یې خوښوئ ستاسو سره مینه ده د الله د رضا په کارونو کې غوره مال خرج کړئ اګه غوره نه چې درمیانه خوي وما تنفقوا من شيء او هغه چې خرڅ کوئ تاسو د یو څیز نه دی او مال فإن الله پس بشک الله تعالی به پاغي باندې علیم خبردار دی كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل دلتا د يهودو نصاراو بل یو قباحت بیانېږي يهودو پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ته خدا وای چې زه په ملت د ابراهیم علیه السلام باندې ما نو ابراهیم علیه السلام په ځان باندې د وخان او غوخه او د هغې پی حرام کړي او ته یې خوري نو ته څنګه دغه په دین باندې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل دا دغه دپاره حلالو او تاسو وایي چې حرام دي نو هغه د پردا حلال بل ابراهیم علیه السلام دا خو ډېر مخکې تیر شوی دی او بل دا چې یعقوب علیه السلام په هغه باندې تاسو دا اعتراض کوئ چې هغه په ځان باندې د غوښه حرام کړې وه نو واقع داسې ده چې یعقوب علیه السلام چې و په هغه باندې دا په دې خپه کې یو رګي چې هغه وچ شي هغې ته عرق النساء وایي هغې وخت کې حکیمانو طبیبانو ورله مشوره ورکړه چې ته به د اوښ غوښه نه خورې نو د بیمارۍ په وجه باندې هغه د اوښ غوښه نه خوړله څه حراموالی پکې نه و نو الله جل جلاله د دې اعتراضاتو جواب کوي کل الطعام ټول حلال خوراکونه کان حلا لبنی اسرائیل هر طعام نه هر حلال طعام کان حلا لبنی اسرائیل دا او حلال د پاره د بنی اسرائیلو الا ما حرم مگر هغه چې حرام کړو منع کړو یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة مخکې دینه چې نازل شو تورات د نزول نه مخکې قلت وای زما پیغمبر ایتا فاتو بالتورات روړی تورات شریف فتلوها نقولوا لا غیر ان کنتم صادقین که جرتا سرشتونی ہے نو پای کې خدا حکم نشتا لکه تورات خدا یعقوب علیہ السلام نه او د ابراهیم علیہ السلام نه رستو نازل شوی دی فمن افترى على الله الكذب هغه چې جوړی په الله باندې درو من بعد ذلك پس دینه فولای کنه دا کسانو مظالمون دي ظلم کوونکي دي قل وای زما پیغمبر ایتا صدق الله رښتیا ویلي دی الله جل جلاله فتبعوا ملت ابراهیم تابعداري وکړئ تاسو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې دغه ابراهیم علیه السلام مایل و حق ته او د باطلو نه روګردانو دا حنیف معنی ده وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د الله سره د شریک ګرځونکو نه ان اول بیت وضع للناس بشک اول کور وضع چې دا جوړ کړی شوی دی للناس
د پاره د خلقو الذي خامخ هغه کور دی یعنی هغه د عبادت کور دی هغه عبادتګاه ده ببکتا چې دا په مکه مکرمه کې دی بکا او مکه دا دواړه د مکه مکرمه نمونه دي مبارکن دا کور مبارک دی وهدى للعالمین او هدایت ته د پاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات پدی بیت الله شریف کې نخې د قدرت الله تعالی دی بینات واضحه مقام ابراهیم او یو نخ پکې مقام ابراهیم دی ومن دخل واغسو چې داخل شه د بیت الله شریف ته کانا منا یبده په امن باندې ولله علی الناس او خاص د الله د پاره د علی الناس په خلق باندې یعنی لازم په خلق باندې حج البيت اغه قص کول بیت الله شریف من استطاع اغه څوک چې طاقت لري الیه د بیت الله شریف ته سبیلا دلاری نو په غریب باندې حج نشته مالدار باندې دی ومن کفر او هغه څوک چې انکار وکړو د الله د حکم نه فإن الله پس بشک الله تعالی غنی بے پروا دی عن العالمین د مخلوقاتنا د ټولو خلقونه قل یا اهل الكتاب ان هو ای ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ته ای اهل کتابو نو دا اوس زجرونه دی ته لما تکفرون بآیات الله ولتاسو انکار کوي د آیتونو د الله تعالی نه والله شهید الله تعالی گواه دی علی ما تعملون هغه باندې چې تاسو کوي ان الله گواه دی عالم د تاسو په دې عمل باندې قل یا اهل الكتاب نو هو ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ای اهل کتابو لما تصدون عن سبیل الله ولتاسو من کوي خلق د لارې د الله تعالی نه من آمنا هغه چې ایمان راوړل تبغونها عوجا او تاسو لا توي د غلار د الله تعالی عوجا کغا وانتم شهدا او حال دار چې تاسو په دې باندې گواهان یې یعنی تاسو په دې گواهی چې دا د الله لار حق ده دین اسلام وما الله بغافل ان الله تعالی به خبر عما تعملون دا غره چې کوي تاسو یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا فريقا کجر تاسو اطاعت کو تاسو خبره ومنلا فريقا من الذين اوتوا الكتاب د یو ډلې دا کسانو چې ورکړی شه د ورته کتاب يردوکم تاسو به واپس تاسو به وګرځي بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه څنګه به وګرځي کافرین کفر کوونکی د دې خبره باندې معنی د يهود هم د نصارا هم وکيف تکفرون او څنګه کفر کوي تاسو انتم تطلع علیکم او حال دار چې تاسو چې لسته شي په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله جل جلاله او فیکم رسوله او په تاسو کې رسول د الله موجود دی پیغمبر علیه السلام او من یعتصم بالله او هغه څوک چې منګولې ولګي بالله یعنی په دین د الله ای بدین الله بالله بدین الله په دین د الله تعالی فقط هدیه یقینا د هدایت شو الی صراط مستقیم لارې نیغه طرف ته